يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. درود شريف آية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو دغه مجلس حاضرین و مسلمانانو ورو، نن دا اجتماع په دې دارالعلوم کې جامعہ مدرسہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ د ماشومانو غالباً شپږ کسان کې 15 کسان حفظ دي او سګن شمیر 19 شل کسان د ناظرین او داغي ماشومانو د قرآن شریف د ختمونو په سلسله کې دا مبارک اجتماع جوړ شوی. د مدرسې چې څوک خدمت کوي، ستاسو د بچو دینی تربیت کوي او ستاسو د ماشومانو د پاره دغه اداره چلی، نو محترم جناب مولانا قاری سبیح الله صاحب هغه سره ګڼ شمېر مدرسین زما وروڼو، زه خو چې رښتیا خبره لږ ګرمیم ده او طبیعت مې برابر نه نو زه پروګرامونه ما دا 4 میاشتې وشو نه دي کړی، خو زمونږ ستاسو مشر دی او زمونږ خو ما ډېر ګران دی محترم جناب حاجی سیف الامین صاحب دامت برکاتهم الله دې روغ صحت نصیب کړي. په هغه زم ډېر ګران یم او په ما هم ډېر ګران دی. هغه دې ځای نه موږ دا یو ځل رالو او کافي مزل مو کو دی هر جمعې مانځل راځي. کله ځان سره ډاکټر مبشر صاحب هم راولي، نو موږ یو ځل دا ټیم مقرر کړ، خو زما والده صاحب وفات شو نو پاتې شو، نو د هغې خواهش و او زما له هم خوند راکړه، زه هم خوشحاله شوم چې تاسو سره مې ملاقات وشو او تاسو سره د دین یو 2 خبرې شریکې کړم. نو زه 2 خبرې ستاسو مخکې روڼو کوم. یو خبره دا ده چې مونږ له الله پاک مونږ تاسو له بچی را کړی، دا د خدای لوی نعمت دی. نن سبا بچی د الله په نعمتونو کې یو ډېر ښکلی نعمت دی او دا هغه نعمت دی چې الله پاک په دې په مونږ احسان کوي. اللہ فرمائی قرآن شریف کے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا کثیرا ونساء. اللہ وی دا یو نفس نمی پیدا کرے، دا اغا نفس نمی دا اغا بیبیم پیدا کرا او دا اغی دوالو نمی دیر سڑی او خز خوارا وارا پا دیزمکو شیندلو پیدا میں کرے. پمونگ احسان کرے په کوم نعمت چې الله احسان کوي په بنده چې دا مې تمې کړي دي، نو دا لوی نعمت دی. بیا چې الله قرآن کې په احسان کې دا لوی نعمت دی، نو نعمتونه د الله ډېر دي. الحمدلله قرآن لوی نعمت دی، د رسول الله مبارک او د انبیا وجود لوی نعمت دی. ډېر شي دي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها.
ان الانسان لظلوم کفار. د خدای نعمتونه مونږ نشو شمیرلی. هر یو نعمت په خپل خپل ځای غټ نعمت دی، خو بچی د خدای لوی نعمت دی. دا هغه چاته پته لګي چې د چا اولاد نی، هغه ښځې نه تپوس کوه چې بچی نه کېږي، هغې سړي نه تپوس کوه چې بچی نه کېږي، او بیا زامن یې نه. نو په ډاکټرانو او په عالمات په نیکانو ګرځي، د خدای نه سوال څوک نظرونه منښتی کوي چې الله بچی راکړي. دا بچی د الله لوی نعمت دی رونو، لیکن ده سره به څه کوو؟ صرف دا ده چې دې ماشوم موږ لوی کړو، خپله مشغوله پې وکړو، ښکله ښکلې کړو چې ماشوم دی خو چنچڼی دی، بنده ورسره خوشحاله او بس بیا ورته وایو شاو بچی زه ګرځه دا لوچو باغونو کې لوچې راغونډوه، پیسې وګټه. شلتالانو باغونو کې ګرځه شلتالان راغونډوه، پیسې وګټه. او د تماکو بټو کې ګرځه پاڼه تړه، پیسې وګټه. او د شابه بچې هله بازار ته مارکیټ ته وځه، ټماټر خرڅوه، آلوګان خرڅوه، پیسې وګټه. زما وروڼو یو سړی یو کوټه جوړه کړي او ډېرې پیسې پرې ولګوي او قیمتي کوټه یو دی پکې بوس اچوي. خلک به وایي هلکه ټیک ته را بوس هم قیمتي دي، ضرورت دی غوا میخې ته، نو قمقله دا خو یو بوساړه بار وتړه په هغې نو غټه قیمتي د 5 لکو روپو کوټه دی بوس دی پکې واچوي. 5 لکو روپو کوټه دی جوړه کړه، نو غوا دی پکې چیلی دی پکې وتړله. ټیک ده چیلی هم یو ستا د فایدې دپاره ده، پیو دپاره ده، او غوام ستا له به پی به ته اخلي، خو هغه یو په یو دغه کې هم تړلی شي، په یو سفر کې هم تړلی شي، یو کچه کوټه کې هم تړلی شي. دا چې تا د 5 لکو 6 لکو کوټه جوړه کړه، دی کې په خپله نیکبخته اوسېږه، ښځه بچي پکې اوسوه. دقه رنګې که ته په بچي 10 روپۍ ګټې 20 روپۍ ګټې او ته باغ ته ولېږې او ته مارکیټ ته ولېږې او ته پې ګاډۍ ګرځې او پیسې ګټې، ټیک شو غوانه پې اخلې به، لیکن دا بچې په دې لار مه ورچوه، دا ډېر قیمتي دی، دا د اربونو بچی دی، دا د کربونو بچی دی، دا د کروڑونو بچی دی. د الله سره جوړ کا، دی د خدای قرآن ته ور مخکې کا، دی د اسلام او شریعت احکاماتو ته ور مخکې کا، دی ښکلی عقیده باندې ور واچوه، دی په ښه عمل ور واچوه، او دی په هغه میشن ور واچوه چې کوم میشن د محمد مصطفی و. ټولو وایه صلی الله علیه وسلم، شوق سره وایه صلی الله علیه وسلم، داسې نه په شوق سره وایه صلی الله علیه وسلم، د هغه په میشن ور واچوه. دا قیمتي شی دی، په هغې کوټه قیمتي ده، خپله اوسېږه پکې. دا قیمتي بچی دی د اربونو کربونو، دی ور واچوه د حضور پاک په نقش قدم، دی په نیغه لار ور واچوه، یعنې دا به دنه ګډوډ شي. الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان ښځه بچې لور د دوزخ نه وساتئ. دا د دوزخ په لاره مه ورچوئ، دا د جنت په لاره ور واچوئ. په دې اجمیر شریف کې شریف ورته خلک وایي او موږ یې ورته وایو، یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی، خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه. نو ډېر لوی بزرګ او عالم و، تاسو د هغه تاریخ وګورئ، لوی محدث و او ډېر لوی بزرګ و، نیک انسان و. او اوس هم اجمیر کته که تاسو لاړئ یم تپوس وکړو نو قبر له د هغه د دنیا خلق راځي، حتی چې هندوان هم قبر له راځي. هلته د قبرونو دا خراب رواج ډېر زیات دی. نو دې لوی سړی یو ځل مور ته کېناست او مور یې په دې خپو زور کو، بچې کار څومره لوی وي خو خپلې مور ته همغه ماشوم وي. بار خلق به درته وایي مولانا عبدالله صاحب، بار خلق به درته وایي شیخ الحدیث او شیخ التفسیر حضرت علامه عبدالله صاحب، عبدالله یو نوم یاد، او بار خلق به درته وایي چې
جامع المعقول والمنقول او علامه عبدالله صاحب لوی بھائی پټکی به می ګیره به می سپینګیری بھائی بابا جی بدرته مور وته عبدالله دلته راشه عبدالله سچو دلته راشه आवाज بدرته کوي ما والده صاحب وفات شو انزل لسوی تقریبا مخ کې نو ما یو سیز نظر محروم شو میں بار خلق سوک راتا مولا صاحب وی سوک مولانا صاحب وی سوک شیخ صاحب وی سوک بل نوم وی سوک بل نوم پر آمرات نوم خلق کا اخلی کوئی شیع و سرو تڑی او چی کور تورالو نو زما والدی بمال پناما آواز راکو کل بیوی محمد ادریس او کل بیوی ادریسا رالے میں دا نوم بدن ما تو سوکنا لی نہ خزالی نہ بچی اخلی نہ رون اخلی د دې نوم غشتو والا لاړه دنیا دا په پلار غشته او مور باغشت بچی که ارسمره لوی شو خو مور ته همغه کشف بچی دی نو دې لګیا دی مور له چاپی کوي نو دا مور ورته معین الدین بچی ډېر خوشحاله نه نن نو دی ورته مور خوشحاله به ولې نه ډېر زیات خوشحاله ځکه د موجوده سفر کې ما وکړ نو په دې سفر کې الله زما د لاس نه انسان ته مسلمان ته ډېر خیر ورسو الله پاک یو تاریخ او یاد لیکي ولکه لیکي چې الله پاک او یا زره یا وبشي دا او یا زره ډېر شی دی او یا زره کافران بلکې بل تاریخ کې ودی ولکه کافران زما په لاس الله مسلمانان کړل او مورې یو تاریخ اوله کلی کې او بل او یا لکلی چې الله پاک په دې سفر کې زما په لاس او یا لک بدعمل مسلمانان نیکان کړل ما سره بیعت وکړ څوک مدرسو ته او څوک خانقاهونو ته او چا ذکرونه الله نیکان کړل مورنه به خوشاله دومره خیر ورسېد دې تللی د مشرقي بهارت انډیا او د بنگلادیش په سفر چې دی ووی نو مور ورته معین الدین بچې په دې کې ستا څه کمال دی نه خو د الله فضل دی او زما کمال دی خو عالم و هوښیار و مور ته وخندل وی مور نن به راته وی چې دې کې ستا څه کمال دی منډې مه ووالې کوڅه په کوڅه زه وګرځېدم د دین د خدمت دپاره بیعتونه خلکو ما سره وکړل گشتونه ما وکړل تقریرونه ما وکړل بیانونه ما وکړل لږه ما ستړی شو پیاده سفر ما وکړی او ته زما برکت دی ته کور ناستې لږه ما شین شو نن به مې په دې پوهې چې دا سنګ ستا برکت دی نو دا مور ورته معین الدین بچې درې خبرې واوره یو دا دی چې دا تا نه کومه ملغلره جوړه ده او دنیا را روانه ده چې مولانا معین الدین صاحب شیخ معین الدین صاحب او دنیا راځي او لاسونه د خلک ښکلوي او په خیرالي او ستړي مشي او بیان ته د خلک کیني او په شوق تا ته را مخکې کېږي دا د خدای فضل دی خو بچې دا زما برکت دی دا ملغلره ده نه خدای جوړه کړه او بیا ما جوړه کړې ظاهري سبب زم چې ته کله ماشوم وې نو زه به ورقه په سر به در پسې په دا کوڅو کې ګرځېدم چې خدای زما بچې ضایع نه شي برباد نه شي ته به لوبو ته ما نه پرېښودې ماشومانو سره چې ته به بار ووتې ما به رمټه رونیواله بچې راځه مدرسې ته ما به مدرسې ته بوتلې ما به مکتب کې کېنولې ما استاد سره کېنولې ما راته عقیده او علما عمل ما اخلاق په دې لار ما ورسیده کړې که ما در باندې پړی چولو چې دا بچې 10 روپۍ 20 روپۍ پیدا کوه نو نن به ته په فوټپاتونو ګرځېدې او یا به مصریانو سره او یا باغونو کې یا زمیندارانو سره نن به تا یا پوډریانو نشیانو سره به وي تا نه به دا ملغلره نه وه جوړه دا چې کومه ملغلره نن تا نه جوړه ده دا زما برکت دی ما په ماشوموالي کې کوڅه په کوڅه تا پسې منډې والې دي ما غلط مجلس کې نه پرېښې او ما مدرسې ته ملا ته دین ته لېږلې دا شی د نه جوړ شوی دی رښتیا وایي بچو موږ د خپلو بچو دا خواري کړې ده نه ده کړې او چې اوس هم چا دا بچي ډېر وایي زه پلان کې
د مفتی مو زب شیخ الحدیث یم زه انجینیر یم او زه ډاکټر یم زه تاجر یم او ما ډېرې پیسې وګټلې په ارام کښېنه دا د مور او پلار برکت دی نه په دې لار دوی ورسیده کړې که د دین لار دام دوی ورسیده کړې او که د دنیا لار دام دوی ورسیده کړې زه اکثر د خپلې مدرسې طالبانو ته ویم او خپلو شاګردانو ته ویم په درسونو کې هم حقانیه کې هم نعمانیه کې ویم بچې ګورې علم وکړې خواري وکړې خدای ته وګورې دا نیټونه میټونه ډېر مه استعمالوئ مطالعه وکړئ تکرار وکړئ که مو نه کړه د قیامت په ورځ به ستاسو غاړه کې ستاسو د مور او پلار لاس ګورې پروت دی ولې مې داسې ډېرې میندې دي ډېرې میندې او پلاران چې هغې دیاړي کوي مزدوري کوي او ته مدرسې لیستې او تا له پیسې پیدا کوي موږ ته ډېر خلک وایي دا بیان چې زه کوم د علم متعلق الله پاک دې کې اثر پیدا کړي نو ډېر خلک بچي علم پسې وباسي ما له راشي مولوي صاحب تا پلانکي ځای کې تقریر کړی بچې مې علم ته ایستی دی څه کار کوې بابا جي زه و ټاټکې چلو یقین وکړه یقین یو زنانه منکره کله کله راځي بچې خدای ښکلی عالم که ما ته یې وې ستا بیان ما بچې وویس علم ته بچې عالم هم شو مفتی هم شو څه نو ما ته ترور څه کار کې نو ما ته بوډۍ مشره ښځه ده ما ته کور والا وي دا پردي کور کې غریبه لوښي خدمت کوي د دې څوک نشته چې دې له پیسې راوړي او په هغې کې دا بچي باندې د علم نن د مفتي صاحب مور ده مې برکت ورته ورسېده پردي لوښي به انځل او پردي کپړې به انځلې بچې خدای عالم مفتي کو اوس کټ سر ته ناست دی خلک وایي د مولانا صاحب و برکت ورته ورسېد بچي به په نیغه تاسو ورسېد تاسو بچي په نیغه نه کړل او برابر هم نه کړل نو دا بچې تالم دنیا کې هم تبعید او آخرت کې هم تبعید د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سړی راغی حضرت عمر صاحب ته شکایت وکړو زوی ووالم یہ سر نبی نے بے دی خدا عدل او د انصاف حکومت حضرت عمر صاحب حکومت او زوی به لګي چې پلار به ووایي خو داسې حکومت نه خدا عدل او د انصاف حکومت مجال شته د عمر حکومت به یو ظلم به وشي زوی والی وي یو زوی د څه نوم دی ورشه پولیس هغه وخت کې چې کوم ولېږل د زوی راوړ چا نه ویني بیا دی زوی راغی داسې تک تور مخ او تورې خپې او ښه شکل او داسې بدرنګ او لاس کې د کټ د بازو په شان یو کوتک دی وی دا د زوی دی وی هلکه دا ښه خپې دي نیولې دي ښه مخ لاسونه ته اودس نه کوې وی جي اودس څه ته وایي واه خدایه پاک منځ څه ته وایي صلات منځ خو زه نه پېژنم وی ته اودس منځ وایې نه پېژنم وی دا ولې نو زه خو نه یم خبر خو چې په خبره د پیمه دې پلار را لخره را کړي دي چې په ځنګل کې سره وه خورې کار پې کوه بیا ځنګل کې سره وه سهار راځه سهار وباسم پخرو خپل کار مزدوري وکړم او بیا ځنګل ته بوځم سره وم ماسخوتنې راوړم ما ته خو پلار منځ او دس قصې پسې او خدایه عمر صاحب خو جذباتي او پلار ته وی دا خو تا کې لوبه تا کې رغوت احتساب خو ستا سره پکار تا پیو او لکه ورته اول معلومات کو چې ولې دوی والے نو بیا تا سره ګورم تا دې بچي ته خپل دین نه دی ښوولی حضور پاک کو فرمایي مرو اولادکم الله اکبر او بل روایت کې علموا صبیانکم الصلاة وهم ابناء 7 د 7 کالو دې نو مونځ ورته وښایه 7 سال کې عمر 7 کال عمر کې مونځ وښایه وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 چې لسو تورسې مونځ نه کوي وها سخوال مه کوه خو دباو کوه وها مونځ ولې نه کوې نو زمونږ علما وایي چې مونځ دی خو د په مانځه دی وخت کې مکلف نه دی دی خو نابالغ دی نو ولې وایي چې د مانځه سره د مخکې نه عادي جوړ شي بلد شي زما وروڼو تاسو ته مثال در کوم د دې خاورې چې کولال کټوی جوړی سمسید بل شی ته جوړی نو چې دا خوره کچۍ نو ورڅه ته جوړېږي کټوی ته جوړه که چې خوند ونه کړي روانه که منګې ته جوړ کړه
چې هغه برابر نه شروانه که بیا ته منګي جوړ که چروانه که چیلم هم ته جوړول شي کټویار څه ته جوړول شي او کدا دې په اور کې په خکړه رښتیا وای بیا ته بل شي جوړي کوي چې دا کټوی د اوس بل شي جوړو موډس دی ولا ورک ټیکری بلان دی او دې ډیران ته وګور دی بل شي دې نه جوړيږي دقه سي د ماشوم مثال چې دې کچا دی د نار شي جوړيږي دې بچینا شیخ الحدیث مفتی لوی عالم هم جوړې دي شي د دنه وزیر اعظم هم جوړې دي شي دا د چا بچی دی د دنه صدر پاکستان هم جوړې دي شي هم د چا بچی دی ماشوم یو وخت کې گورنر او وزیر اعلی او جرنیل صاحب او د دنه لوی منسٹر او د دنه لوی پرنسپل او ډېر لوی سړی هم جوړ او د دنه پوډر هم جوړې دي شي د دنه نشي هم جوړې دي چې ډاکو قلم ته جوړې دي شي دستا خو خر او چې کله پوښ شو بیا به مغی نو حضرت عمر صاحب پلار ته وی ښا تا مونځ او دس ته نه دی خولی دا په دې سیدې وسر کړی دی ورګه وروسته به خبرې کوو وی دا پلار دی ولې والد وی صاحب ما خو نه دی والد وی دا سر نه ویلې بیږي تا نه وی دا خدا سے کار دی ما ته د پلار مې او چل خولی دی د ما د آخره کله یو بل سره په جګړه شي چکونه لګی نو پلار مې چې خره په جګړه شي نو دا کوتک برالي او د دواړو خرو د امینس کې به غزارو کې نو د آخره به یو بل پریدي نو به تختی دا ما آخره چې کله په جګړه شي په یو بل چکونه غوږونه رانیسي نو زه دا کوتک اوچت کم من درو برو نو یو خوا تختی بل خوا وی نن چې کور ته رالم بابا او بیبی مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولي ای بابا پرېږده مور مې ده ای مورې پرېږده پلار مې دی خو یو بل یې نه پرېښودل وایي هغه چل چې ده خو مې وکړو ما خلاصې کو کوتک مې اوچت کو د منده مې راوبارو نه د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر شو ما او قصدن نه دی ولې خلاصې ګوره نه پوهېده پته نه خلاصې دی کو نو پلار له دې ځای ته ورسو دوه مرغۍ په جګړه وې پیشو راله چې کلب شي یو خوا کې ونیو بله بل کې او دواړه خولې ته واچولې خره چې زه رالم ګنې غټه خون ریزي بم کړې وه حضرت عمر صاحب ورته وایي بچي ته وی بچی دا چې یو دا ما والې نه دی خو دغه چل مې کړی دی او پلار ته یې ویې سرمنځ ته وباسم تا بچي ته دین نه دی ښولی شریعت ته نه دی ښولی تا بچی ته دغه چل خولی و چې د سره وکړه چې خر او خره خلاصوم نو په دا کوتک بیا وام نو په ته د خر ګمان وکړو په مور یې د خرې ګمان وکړه چې خر او خره به داسې خلاصوم که تا دا بچی ما له مسجد نبوي ته راوستی ما ورته قرآن خولی ما ورته دین خولی وی او یو آیت ته قرآن مې ورته خولی وی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دا آیتونه مې یو څو ورته خولی وی د به نن ته په سر ګرځولې ښکلولې دی نه پلار څه پېژنې او مور څه پېژنې زمانو ګورې اوس تاسو ته وی بچی مدرسې ته ولېږې قرآن پې زده کې د حضور پاک حدیث زده کې چې دې ته پته ولګي چې د پلار څه حق دی او د مور څه حق دی د ښځې څه حق دی او د لور څه حق دی د ښځې څه حق دی او د مور او پلار او د خور څه حق دی د ګاونډي څه حق دی زه به الله ته په سینګ رسم او پیغمبر ته په کمالار رسم دا بچو باندې زده کې ګورې دجالي دور او فتنه روانه ده او لس شل دېرش کاله پس که د بچې په دې لار نه اچولې قسم په خدای که پلار درته وایي قسم مې راته وخوړ د سوشل میډیا باندې تاسو وګورئ مولیانو پسې خلک لګیا دي مولیا خلکو ته وایي حج ته دا ورته نه وایي چې مسکینانو له ډوډۍ ورکړه هاي 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 هلک دا خبرې کوي حجونه کوه عمرې کوه مسکینانو له ډوډۍ ورکړه دا ورته نه وایي مونږ غوړه شي چې مونږ خو ته ټول وایو ته حج نه کوې ځکه نه حج در باندې بد لګي عمره بده لګي فرض دي حج فرض ته نه کې نو تا مسکین له ډوډۍ ورکړه چې به مولای ته راس کې ما ته چل ښی چې ورته وایي چې مسکینان ستا په ګاونډ کې څومره مسکین چا څومره ډوډۍ ورکړه دا پروپیګنډې روانې دي د دین خلاف د قرآن خلاف د عمرې خلاف د حج خلاف په دې سوشل میډیا او داسې طریقې سره دا زهر خورئ چې دا کشر کلټور ته متاثر دی ورسره خاندي ملا صرف جمعات کې ناست دی تاسو وکړل هلک سپومې ته وخته
خلکو پکی جوړ کړل، خلکو جانې مازونه جوړ کړل او تاسو په او تاسو وکړه. نو تاسو وکړل ټیزه نه، ته چې په موله اعتراض کې او شیرونه مور پسې لاوې نو تاسو وکړل. ته خو هم د چین په بستره کې سملې، ته خو هم د چین په دغه کې دا په قالین د پاسه او په صادر د پاسه سملې. نو تاسو وکړل. ما ته وې سپومې ته وخېږه، ته نور ته وخېږه. زه خپل کار کوم، زه چې کوم کار له پیدا یم هغه کوم. ملا دې له پیدا چې د پیغمبر مشن خلکو ته ورسوي هغه رسوي. ملا دې له پیدا چې خلکو ته ښکلې عقیده وښیي هغه یې ښولې ده. ملا دې لپاره چې د پیغمبر اخلاق خلکو ته ورسوي هغه یې رسولي دي. ملا دې لپاره چې خلکو ته قرآن وښیي د پیغمبر حدیث وښیي. کار په زمیندار ته وایي تا ټوله پټي کې ګرځې او تا خو دیوال جوړ نه کړ. او وروړه دیوال زما کار نه دی. ډاکټر ته وایي کلینیک کې ناست دی په کرسۍ، ورشه خلک وګوره باغونه وکرل ته دلته ناست دی، ورشه خلکو روډونه جوړ کړل او ته دلته ناست دی، خلکو کې انجکشن وي. او وایي کاکا زما دا کار دی، هغه ستا کار دی، لاړ شه انجینیر شه زوی جوړ کړه که نه، خو زما کار نه دی. زوی نه انجینیر جوړ کړه سړک به جوړوي. دا کار د علاج به دله څوک کوي؟ دا هر چا خپل کار د ملا خپل کار دی. ملا دا نه چې سپومې ته خي جانې بازونه جوړوي، لوډ سپیکرې جوړوي، دا د هغه کار نه دی. د هغه کار دا دی چې هغه قسم په خدای چې نن واحد په مخ د ځمکه علما هغه طبقه ده چې خپل کار یې 100% نه 200/100% سرته رسولی. نن ستا دیر دلته وګوره، یو مولانا صاحب دی، یو کشر قاري او عالم دی مولانا صبیح الله صاحب، نن 15-16 ماشومانو سینو ته او جبې ته د خدای قرآن وردننه ټول وایي الحمدلله. شوق سره وایي الحمدلله، داسې نه شوق سره وایي الحمدلله. دا د خدای فضل دی. دا ګیرې تاسو وینئ، پټکي وینئ، خور او مور پیژنو، ښځه پیژنو، حلال حرام پیژنو، ذکر د کلمې. دا خو د علماء برکت دی، د دې مدرسو برکت دی، دا شاړه بېچته مدرسې برکت دی د مارونو. نو هغه ورته وایي په جواب کې چې تا نقصان ټول ستا دی، که تا دې مدرسې رسپه نو بچې نوم دی څه دی؟ جعل. جعل ګونګټ ته وایي. وایي دا جعل ګونګټ دی نوم دی، دا د چا خیر وي؟ دا د پلار. وایي تاله چې ته ښکلې نوم نه راته چې دې زوی له دې ګونګټ نوم یې جعل. یاره خو یو ښځه وه، وینځه مې وه، خوښه مې وه، بس هغه مې نکاح کړه او دې ته پیدا شو. نو خو چې څنګه دی هغسې مې ویله نوم هم کېښود. یعنې دومره ناپوهه و. حضرت عمر صاحب ورته وایي زه بچې ته مې برې کړې، خو خروله به نه ځې، دقه صفې ته وښیږې چې قرآن او دین درته وښیي، بچو ته به خلال ښایي. نو خواجه معین الدین اجمیر رحمت الله علیه ته مور وایي چې دا تا نه کوم ملغلره جوړه بچې د ما برکت، الله فضل د ما برکت، ما یې تربیت کړې. دا یو. او دویمه موره بچې ته چې کله د الله په لار کې وځې، دین دپاره وځې، نو زه دغه مصلې ته وخېږم او لپه لاسونه دعا در پسې کوم چې خدای زما بچې ستا په لار کې و، ستا دین لوت، الله د په لاس کافر مسلمانان کې او بدعمله پې نیکان کې. نو حضور پاک فرمایي د مور او پلار دعا د بچو په حق کې خدای قبلوي، اخلاص پکې دی. نو دا تا چې دا څه کړي دا زما دوا ده، تا هلته ګرځې او زه به مسله ناست یم، لپې لپې دواګانې در روانې دي. منې که نه بچې مورې دا مې مه منله. وایي درېیمه مسوره، وایي بچې چې ته کله ماشوم یې او ما به پی در کول، نو داسې وخت کې ما پی نه دي در کړی چې زما به اودس، نو ما به اودس که او تاله به مې پی در کول. تا د بې اودسه مور پی نه دي څکلی، اودس والا دي. که زما به هغه وخت و چې بعضې وخت کې زنانو بیماري وي، دا ماهواري نو مونځ نه کوي، هغه ټیم کې به ما اودس وکړو نو ته به مې سینې ته اچولې. نو تا اودس والا ښځې پی څکلې دي، نو دا کار به کېږي که نه؟ برکت به خدای اوس کوي که نه به کوي؟ زما وروڼو تاسو ټولو ته وایم دا کره پورې خلک او د دې ګردونه وه، دا زما ډېر خوښ دي، دا ډېر دیندار او نیکان خلک. او زه هم خبرېږم زما را بیانونه تاسو ډېر اورئ. او دونه ګرمۍ کې دی وخت کې دا ګوره نه پکې ته څونه ګرمي تاسو راغلی، نو زه لږ پکې دي، نو زه تاسو ته ټولو ته دا درخواست کوم چې په خپلو بچو په نوسو به د دین علم او حفظ که خیرې کوو. ها ټولو وایه انشاءالله، لاس اوچت کې شوق سره انشاءالله.
شوق سره وای لاس اوچت کې ان شاء الله بس دا علماء خدمت وکوي مدرسو خدمت وکوي او بچو نه ملغلره جوړ کې دا ستا دپاره دنیا هم د فایدې دي او د آخرت هم د فایدې او که بچې د نه لږ ګډوډ شو ورې نن سبا هغه چې ښځه وکړه که نه بس بیا خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی بیا مور او پلار د څوک نه ګوري او دا څومره هلکان چې دي د مور او پلار به قدر کوئ ښه ټول وایي انشاءالله د هلکانو د ملا سوچت کې د مور او پلار به قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي او د مور پلار تندي به ښکلوي چاپي به له ماسخوتن کوي ژوند کې به هم برکت وي که خیر انشاءالله جنګ جګړې به ورسره نه کوي او مور او پلارانو ته به هم چې بچو علم